وحي بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم. اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم. عطرا في الأرواح تنسم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. حضرت ابو موسی عبدالله ابن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې د حضور صلی الله علیه وسلم نه پښتنه وکړلای شو د یو سړی په باره کې چې دای جنگ کو خپل بهادری وشولې ده پورا لیا د خپل قوم او د قبيله د واجنه ويقاتل رياء لیا د جنگ کو ریاکاری ده پورا ايو ذلك فی سبیل الله په د درې وړ شي کیمیو د الله په لار شي جان له کیمیو کا ساغه دای چې د تمیز وویي چې د الله د پورا کو او د الله په لار شي دی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور صلی الله علیه وسلم فرمایا: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. کیم سړی چې جنگ کو صرف دغه یو مقصد د پورا چې د الله پاک کلمه بلندوي نو دا سړی د الله په لار شي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کلمت الله لا اله الا الله، یعنی لا اله الا الله کوم دین ده او دغه لوند کوم زندگی دو دا چې د ټوله دنیا کې عامي او په ټوله دنیا کې د غلباوي کفر مغلوب وي دغه نیت باندې چې کوم سړی جنگیږي چې چیرې جنگیږي دا د الله په لار شي. گویا حضور صلی الله علیه وسلم مختلف شیان باریک شي چې دنه پښتنه وشوله په دا کې داونه وي چې د الله په لار شي دی او کنه دی بلکې دا یو چې ارسونه نسخه دو کمات درې ز پر چې څومره خلق وي جنگینه کوي په چارو د خپل مقصد ته خپل نیت ته دا وکسي چې د مونیت څه دی کچېره نیت خپل دین د دین اعلاوي د دین نشر او اشاعت وي دین په دنیو کې د دین سربلندی وي دا د ژوندۍ مقصد وي او دغه مقصد د پورا د جنگ ته تیار وي نو بیا وی چې د الله په لار شي او کچېره د دین علاوه نور نیتونه وي څنګه د شجاعت نیت وو د حمیت نیت خپل قبيله او د قبيله په نه حق باندې د قبيله د پسار باندې بیا وی لوړ دی خپل خاندان ولاد د چې کومه فیملی دو اپ غلطه په ناجایز دو د شپه خبر دی خدای دغه په دفاع کې بیا هم لوړ دی جنگینه کو نه د الله په لار شي جنگ نه دی د بنو د پکړ ملاوي څنګه حدیث شریف شروع درېمي اول ما يسعر به نار جهنم يوم القيامه درېګه هغه سون چې کوم باندې د قیامت پرېز باندې اولنای د جهنم یور بالیږي پاک شو یو هغه سړی هم چې جنگینه وکړي. الله جل جلاله فرمایي چې تو تموز بونی در کړي وا زندگی میں دروازه ده وکړه دا وی چې الله د تو د رضا د پوره هم جنگینه کول الله پاک ورته چې دروغ ده تو خدای د پوره کول چې تو خلق وی چې شجاع ده بهادر ده خلق تو ته وویل فرشته هم د خپل ته وی چې تو دروغ وویل پنه بعد الله جل جلاله د جهنم ته وځي الله د مشتوس باندې حفاظت ورنه وکړي نو دی وجنه د مو عزت منه هر سړی چې جنگیږي د تمیش دا نشي ویلای چې د الله په لار شي جنگیږي بلکې د هر سړی دا تعلق د الله سره او دا هم چې ابا ریکشن نشي ویلای ځکه نیت هم د زړه پټ شای دی یو سړی جنگیږي د الله په لار دوا کوي میږي پرېږ د د الله په منځ مشته صفات شته کله چې دی واقعي مخلص وي چا باندې دا حکم لګول اجازه قطعا مشته نشته دی چې د الله د رضا د پوره نه جنگ دی د چې دا جنگینه وکړل په د څومره معرکې کې د شریک شه د خپل بهادری او شوله له د خپل قبيله د واجنه له خپل غم غوسه په زړه کې دغه واجنه جنگ درو نه د مو عزت منه دغه اختیار هم مشته نه در کړ
څرنګه چې هغه سړی ته دا اختیار نشته دی دغه په ځون باندې دا ګمنډ کول، په ځون باندې دا فخر او عجب شروع وصل رتلل چې زه جنګېده د الله په لار شي، حالانکه د خپل بهادری خلته وشای، خپل یو اثر رسوخ خلق باندې پیش کوي او خپل ریاکاری کو خلته ځون وشای او لید خپل قبیله د پورا ناجایز په ناجایز باندې د جنگ نه کو نو دای د حق په ځون غلط فهمي کې مبتلا دی، دا غلط فهمي د ځړن او بوسي د الله په لار شنه دی. خدای سره سره د مو عزت منی څنګه چې دته دا حکم دی چې د خپل نیت ته صفاک کو، داسې مشتوسته هم حکم دی چې مشتوس په بل چا باندې باندې د بل چا مبارک شي فیصله نه کوي. علما ویل کړي دي چې انسان ته خو د خپل نیت معلومول مشکله چار نه. حسن بصری رحمه الله قول دی چې انسان ته خپل نیت معلومول مشکل دی چې زه مخلص یم په دغه عمل شي کنه نو وی چې بدای څنګه د نور خلق متعلق فیصله کو چې دای مخلص نه دی. نو دی وجنه د مو عزت من دوړه طرف ته مشته په چار دادو چې په داکشه میږي احتیاط وي او د سره سره یو مسلمان ته په چار دو چې د ژوندۍ مقصد داوي چې د الله پاک کلمه بلند شي، د پوره د ژوند وي، د پوره د مرګ وي، د پوره د خلق سره صلح کو، د پوره د خلق سره جګړه کو چې څومره ژوندۍ سره تعلق وي، ژوندۍ سره د تعلق وي په چار د دې تعلق مقصد صرف یو وي چې د الله پاک کلمه بلند شي ټول د نیوش په دغه نیت باندې چې وی الله پاک ودته اجر نه ورکړي. الله جل جلاله د مشتوس غونټه د دین د پورا او د الله د کلمې د پورا د ژوند تراول توفیق نصیب کو، د پورا د مشتوس جګړې وي، د پورا د مشتوس جنگینه وي، د پورا د مشتوس ژوندۍ تراول وي، خدمت کول وي، تدریس او درس او تدریس وي او د پورا د مشتوس څومره نور د دین سره متعلق شوبې وي، د غونډه سره تعلق صرف یو مقصد باندې وي چې د الله پاک کلمه بلند شي. الله پاک ته مشتوس ته په دې حدیث باندې عمل کول توفیق نصیب کو او د مشتوس مقصدینه د الله پاک د اسلام غلبه وګرځوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.